یو ته وایي جهاد اقدامي. جهاد اقدامي دی ته وایي چې په مقدس مکه باندې د اسلام غلبه وي او چې د کفار په بعضو علاقو کې اوسېږي، خو لیکن امیر المجاهدین د مجاهدینو چې کم کمانډر دی هغه د جهاد د فرضیت باقی پاتې کولو د پاره د مسلمانانو سلخکرو یو ډله د کفارو په یو علاقه باندې تشکیل کې ولیږي چې الته د هغوی سره جنګو کې د جهاد د اهم ترین عمل ژوندی پاتې شي او الته هغوی د کفارو هغه علاقه فتح کی، نو دې ته جهاد اقدامي وایي. او د دې حکم دا دی چې دا فرض کفایي دی، کو د امت مسلمه چند خلق په دغه عمل کې مصروف وي نو دغه عمل ادا شو، د نورو مسلمانانو نه د دې عمل د نه کولو په وجه ګناهګاریږي نه. جهاد اقدامي دا فرض کفایي دی او د دې اصول دا دي. جهاد اقدامي به الکه چې کله دا کمو کفارو سره جنگيږي چې دی ته کم از کم د اسلام دعوت رسیدلی وي. کو د اسلام دعوت وته د سره رسیدلی نه نو اول حکم دا دی چې دی ته به دعوت ال الاسلام، اسلام طرف ته اول دعوت ورکې چې دی ته پته وي چې بای زمونږ دا جنگ دا د ذاتیاتو په بنیاد نه دی، په ځمکه باندې نه دی، د اسلام په بنیاد باندې دی. نو بیا د دعوت ورکولو مختلفې طریقې موږ د دین ښودلې دي. یو طریقه دا ده چې امیر المجاهدین د مسلمانانو چې کم کمانډر دی اب یو جماعت یو وفد تیار کی او هغه به د کفارو طرف ته ولیږي. داغه وفد چې کم مشر دی اب کفارو ته د اسلام طرف ته دعوت ورکی چې تاسو اسلام قبول کې، او یا والله خط ورکی خپل الفاظ پکې ولیږي چې دا خط د هغوی وړاندې اولولې، لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هرقل بادشاہ ته خط اولیږلو د یو جماعت په شکل کې، او خط کې لیکلو چې زه د الله نبی ما محمد صلی الله علیه وسلم انی ادعوک بدعایت الاسلام، زه تعالی دعوت در کوم د اسلام طرف ته، اسلام کې داخل شه. اسلم تسلم، اسلام قبول کا نو ستا جان مال اولاد هر چیز به محفوظ پاتې شي. او کو اسلام نه قبلې نو بیا خو زمونږ د طرف نه بل فیصله ده جزیه ده، جزیه به ادا کې، کو جزیه هم نه قبلې نه ادا کې نو بس بیا جهاد ته ځان تیار کا. او تب مشرې د خپل قوم کو تا اسلام قبول کو نو ټول قوم بستا په وجه په اسلام کې داخليږي، او کو تا اسلام قبول نکو نو ستا په وجه به قوم هم په اسلام کې نه داخليږي، دا ټول ګناه بستا په ذمہ باندې راځي. نو دا خط په ذریعه سره کفارو ته د اسلام دعوت ورکول او دک ته دعوت حقیقي وي. یو دعوت حکمی دی چې کفارو ته خود دعوت د اسلام نه دی ورکړي، خو لیکن دین اسلام په مشرق او مغرب کې دومره خور شوی دی چې هغوی ته په خپله اندازه شوی دی چې د دین اسلام هم یو سیز دی، یو اهم سیز دی چې د دې دومره فالورز دی، دومره منونکي دي، د دې تابعدار دومره خلق دي. نو دای ته ویل کېږي دعوت حکمی. نو چې کله دعوت حقیقی شوي یا دعوت حکمی شوي نو بیا ورلا په میدان جنگ کې دعوت ورکول ضروری نه دی، بیا په ډایرک حمله کول شي، جهاد اقدامي کول شي، خو بیا مستحب دا دی علما وایي چې په میدان جنگ کې یو ځل بیا وته لږ وضاحت وکړي چې بھئی اسلام کې داخل شي، زمونږ ته سره هیڅ قسم جنگ نشته، اکو نه داخلېږي بس میدان جنگ کې یو. دې ته وایي جهاد اقدامي.